ام وای خدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا وای خ د تکلیف ته پاره دا ډېر ښه مجرب دم دی چې کلم تکلیف او ټینشن او پریشانی در تراله نه حاصله وای ټینشن تکلیف پریشانی راشي نه حاصله وای پریشانی ټینشنونه سره خدای پاک ختمای نه بغیر زمون دي څوک نه غواړو نو چا نه بغواړو الله نه بغواړو بل څوک خو یو زمونږ دواګانې دي په کېږم زمونږ دواګانې خاصم یو گردان جوړ کړی دی لاس به اوچت کو بس هېڅ نه خبر نه شو چې منځو کو یا بغیر د مانځه نه چې دعا کو لاس به اوچت کو بس په مخ به راکاږو منډه به و ان الله لا يقبل عن قلب الله غافل دله زړه دوا خدای نه قبلوي آداب دا دی مخکې د الله حمد به الحمدلله رب العالمین بیا به پر رسول الله مبارک درود شریف وي بلا سوچت کې او خپ شوق باندې به دعا وغواړي او داسې دعا به وغواړي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه چې ستا یقین چې ما دعا خدای قبلای تو خ دعا به وغواړي وجاړه ورسره او د دعا نه پس بیا درود شریف وایا او لا سوچت کا او بیا دې په مخلص راکاږه شمائل ترمذی کې حدیث دی کہ کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه چې کله به لاسونه په دعا کې پور تکل نو الا به ښکته کول چې په مخ به راخکل او په ترمذی کې حدیث دی د دې حدیث بعض سندونو کې لږ ضعف شته او بعض مضبوط سندونه مشته بعض قوي سندونه مشته خیر آداب دي په مخ په لاس راکاږي او په الله به یقین ساتي د ځلانه به دعا غواړي یو لطیفه ده خیر او ته لطیفه ویمه بادشاه وی په لاره باندې روانو نو یو سړی هغه به چغې والی یا الله سترګې یا الله سترګې هغه مطلب نو چې ماله خدای سترګې راکړه خو د هغه دا یا سترګې وي چې خلک ما ته وګوري چې دی خو په سترګو نابینا دی نو پیسې به راکړي دی د سوال دپاره یو طریقه جوړه کړې وه یا الله سترګې یا الله سترګې یا الله سترګې خلکو چې وکته لکه سړی خړون دی نو پیسې به ورکوي نابینا دی بادشاه په لاره ته وي دا چغې سري وي دا یو نابینا دی ټول عمر دلته ناست دی او سوال کوي او بس دا چغه وایي چې یا الله سترګې نو خلک ورته وګوري پیسې ورکړي عمر نه دلته کې ناست وي ښه وي ما ورنږدې کې لونده څه غواړې وی بادشاه سلامت سترګې غواړم وی خاک څونه مو دینا یاره وی ډېره چغې مې ووالې خو الله را نه کړې وی زه واپس راځم او که سترګې نه وې درکړې سرمن دې وباسم چغې وی سترګې نشته ولې الله سره سترګې نشته څه وی شته که نه نو سب پولیس ته وی ودرېږه پې کښېنه چې دنه لوندو نه ښودې خو لاړه نابینا وی چې خدای داسې په غم وړی وجر جانا که تا یو چغه والا خزت نن ملاوی هسې د قصده لګی جبلي د قصده لګی سم دړه مونږ ته ویو خدای ته چغه نه وی چغې کړې وی یا الله سترګې یا الله سترګې یو خدای پاک مخکې خو مې سوال د پیسو له چغه والا بادشاه سپېره خود سرمن نه وباسي او بادشاہ پولیس کې نو چې سړی درنو نه خو دی او بس په سړی باندې تیزونو باران شو چې خدای پاک داسې په جال وړېدو داسې په غم وړېدو سترګې کم دي چې ماله به خدای راکړي دا خدای الله یو نظام دی چې الله دنیا کې نه ورکړی هغې په عوض کې خدای جنت ورکوي رسول الله مبارک فرمایي که نه من سلبتو کریمته چا نه چې ما سترګې واغېستلې او ده پې صبر وکړو نو زه به دله د دې په عوض کې جنت ورکوم والی بادشاہ چې واپس راغی لون په سترګو جوړ شو چې بادشاہ واپس راغی لون دا څنګه سترګې وی بادشاہ سلامت سترګې مې جوړې دي وی څنګه جوړې دي دا څو ګوتې دي دا خلکو بادشاہ ته ویداري څه کرتب وکړو جادو کسو نه د مخکې چغه خدای ته نه واله د پیسو لاواز کو اوس چې د سر غم پې راغی که نه نو دړنې خدای ته چغه وواله نو چې دړنه د خدای ته چغه وویله نو بیا خدای پاک قبلۍ ګورې د بي بي زنیره نه وه د ابوجهل وینځه وه مسلمانه وه د ابوجهل ظالم په کور کې وه هغې کې به ابوجهل به واله بوډۍ وه غریبه وبه یې واله
نو دا وجود به زخمی شو. وی شابه کنه خدای ته رسو وای چې تعالی خدای پاک دا سم کی کنه. نو یو ځل اوله نو لاسه ولا مات کا. نو چې د دشمن په کور کې مې بډای مې غوبین زمي نظر غریبي لوپټه په لاس باندې نتاو کو لاسې ځان لوتله زخمی بشو لوپټې نه یا د کمیس نه چیرله اوشلل نو پاغه به ځان له زخم وتله. ډېر ظلم یې په ځلې په لرګي په اثر واله نو سترګې ړندې شوې نظر یې لاړ. چې نظر یې لاړ نو ابو جهل ته په وسه یوې ز خدای ظالم لنده دکړم نو چې زمارونو وینځم وی کنه او پستر ګلندم شو دشمن کرمیدا بسکای او پدې کې ولا پیغام ورکا وی دا خدای تری وجستر کې دل جوړي چې دا کم خدای ته چې دا یو زما یو خدای دی. نو دا غریب په تپ یا الله ستا پارا ز زخمی شوم او ما د خپل جامونه ټوکړې تاو کړې کټ کړې پرې مې کړو مې ته تاو کړې تا ته ملاس نه پورته کړې مته دا ما د حل نه خبرې کنه. یا الله زما با انسان ته واړول شوي زه والي شوم زما لاس مات شو ما په ټوکړه ځان لو تعالی خو ما الله تا ته فریاد نه کړې الله نه په سر والم دې ظالم استرګې مړندې شوي نو زه اوس هم تا ته فریاد نه کوم چې تا الله پس خوشاله زه په خوشاله. الله یو شی دی چې پیغور راکړه چې خدای ته دی وا چې دلې جوړې کی دا پیغور نشم زغملې دا د نوم پیغور نشم زغملې. نو خدای دو کارو کې یو کا یا د سترګې را واپس کا یا را نه سو باسه چې دا پیغور بیا ونه نو الله ولا واپس سترګې جوړ بار تر وته نو سترګې جوړې وي څنګه وایا خدای ته دې کنه چې دلې جوړې کی ورته مې وراله جوړې کړې. دا سه سوال سره به اسباب هم جمع کې دا سه بنوي چې کټ کې پروت او زمیدارانه کې او خدای پاک نو بس چې سم غلی او بس دا بوجه ډکی نو ته بس کرے لاس په بخوازه یا خدای پاک ټولش په سوچونه کې او نه پټی لځه او نه کار لځه نه دکان لځه او بس یاره چې سبا دکان بس سم برجقی نو څنګه برجقی ته خپل کسب کې او خپل اسباب به استعمالین او برکت به پکې د الله نه غواړي. به سوال کوم ليله القدر شپه یو خدای پاک بس جسار را پاسم چې دا خاون مې د سرو زرو مولی وی مولی او کله ته پوزا را پرې کوم او کله وګرا پرې کوم پوزې مو سرو زرو مولی چې نو بیخ دیو د ستابه پکې سي مېله خدای لال کنه دا سوالونه بنا کړ د ګناه سوال او دا سوال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابی دی زید ابن ارقم رضی الله عنه دی یو دی وخت معنی خیر نو وی چې زرالما مدینه منوره ته مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام د ګډ چيله وغه ته دی راکلم چې دینه پیس کاو مال مقدا وی ما به در ورځ خپل عبادت کو بیا ما خامره لما نو دا غړو چيلونه به مې په واغشتل نو ما به مسکل مرګرو به مو مسکل او یو جام به مو حضور پاک لام کې خاوده نو رسول الله مبارک به د شپې لګ لیټ راغی نو هغه جام به اوس کنو کوړه بته چې مونږ ګړو چیلانه په واغشتل مونږ مسکل نو رسول الله مبارک چې دی نو هغه لیټ شو نو مو وی حضور پاک جوړن ناراضي